السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویډیوګانې هم ډېرې کتلې ملګرو، خو داسې قسمه دردناکه ویډیو هم چېرته نه کتل ملګرو. د دې کومه ماشومه چې تاسو ته ښکاري دی سیټه، د دې نه مور شته نه پلار شته، او دې وړې خویندې دي. هغه 2-3 شپې نه هرې تېرۍ لپاره نه لګیا ده او څه کوي، روټۍ وله ګوري. او زه په بازار کې ناست یم او ما له څوک روټۍ نه راکوي. څو د افسوس مقام دی ملګرو. بیا یو پروفیسر چې دی د یو سکول پروفیسر دی، او هغه چې دی نو کیمرې لګولې دي د خپلې سکې رټۍ دپاره، لیکن په هغه کې دغه جینۍ ولیدله چې په مخه دا جینۍ ګرځي را ګرځي. دا جینۍ راوغوښتله چې دا ته په مخه څه ګرځي را ګرځي. چې هغه نه تپوس وکړو ملګرو، نو ډېره افسوسناکه واقعه ده چې هغه نه تپوس وکړو چې ولې. هغه ویل چې زما مور و پلار نشته او زه خپلې خویندو له څه کومه روټۍ او بندوبست کومه. 2-3 شپې وشوې چې هغه هېڅ هم نه دي خوړل. ډېر د افسوس مقام دی ملګرو. پروفیسر ورته وویل چې تاسو به زمونږ کار ژوند تېروئ او زه به د لپاره نه کوم. ملګرو نو موږ له هم پکار چې د غریبانو مدد وکړو. ګورئ هغه ربالعزت به زموږ نه تپوس کوي، ما ورته چې پیدا کړي، ما ورته چې پیسې راکړلې که نه، نو ما اوس تا نه به دې تپوس کوي. ګورئ دې غریبانو ګورئ زموږ سره حق کېږي. ګورئ ملګرو، ګورئ نن دا غریبانان که د لوږې مړه شي او دی نه کړه، نو بیا به زموږ نه الله پاک تپوس کوي. د هر یو څیز به رانه تپوس کوي چې ستاسو چې دی نو د لوږې مړه کېدی او تاسو چې وایي نو دومره پروا هم نه کوله. ځان هم په کور کې روټۍ خوړه، لیکن د بل سړي پروا نه ده کړې، د ګاونډي پروا نه ده کړې. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې نن د هغه مور و پلار نشته او هغه ماشومه ده. هغه که سوچ وکړي نو دا وخت د سبقونو دی چې هغه سبق له ځي، سکول ته ځي، لیکن د هغه څوک نشته چې هغه پخپله راوتې وه او خپل د ماشومانو دپاره، خپل د خوریانو دپاره راوتې ده. ډېر د افسوس مقام دی ملګرو چې زمونږ په وطن کې داسې قصې راځي ملګرو چې چېرته هم غریبان خلک وي نو د هغه سره مدد کوئ ملګرو. په موږ باندې فرض دي ځکه چې موږ مسلمانان ځان ته وایو او 5 وخته لمونځ کوو، د قرآن شریف تلاوت کوو، او زمونږ په خوا کې یو ګاونډي، زمونږ په کلي کې یو کس وفات کېږي د لوږې د وجې نه. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې نن یو داسې قصې پکې راشي که نه چې ته به حیران شي چې دا ماشومانان چې دي نو دا راځي او په دې وخت کې غریبانان یې څه کوي، د خپل خویندو دپاره لګیا دي. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی. که موږ د یو بل سره خدمت کولی، موږ د یو بل خیال ساتلی ملګرو، نو نن به پکې دا قصې نه راتلې. نن موږ صحیح مسلمانان وی نو دا قصې به پکې نه راتلې چې که موږ په دې سیب ځان له ژوند تېروو چې موږ ښه خدای وایي دا بل دې خدای وایي غر کړي. ملګرو نو داسې قصه مه کوئ، د بل سړي هم خیال ساتئ او چاته سپک مه ګورئ. ملګرو څوک به چا مجبوري د مجبورۍ د وجې نه به داسې یو کار کوي، هغه څه د مستۍ نه څوک داسې کارونه نه کوي. ملګرو د افسوس مقام دی. دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ ملګرو.